جی دا د FM 94 د امید رڼا د ختم القرآن دغه نه پس چې چا څه تحفې یا څه صدقه یا څه دغه کړي دي مولانا صاحب دپاره څه سود کړي دي نو هغه دغه کسان دا تحفې چې دا مولانا صاحب ته ورکوو دا د ختم القرآن پروګرام دی زمونږ سره اولنی زمونږ ارشد محمود ورور هغوی مولانا صاحب ته دا هار چې دی دا تحفه کړی دی آباد به وي دا تاسو مولانا صاحب ته هار واچوئ هار واچوئ هغوی ته مولانا صاحب دا ارشد محمود دا زموږ ملګری دی او دوی ستاسو دپاره بس دغه څه دا زهرا فروټ شاپ والا هغوی دا یو عدد جوړه کپړې چې دي دا مولانا صاحب ته تحفه کې رالیږلي دي دې کې دا یوه جوړه کپړې چې دا د FM 94 د امید رڼا له طرف نه مولانا صاحب ته تحفه ده او دې کې چې دا کم فرما او کم پټکې وندګې دا مولانا صاحب ته راحت ګل د شګۍ بازار راحت ګل نامه ده هغوی تاسو ته لونګین ماما چې دی نو دوه جوړې کپړې د یو عباس خان ستاسو دپاره ده وایي زمونږ دپاره تحفه کړې وه لونګین ماما او جمیل بابر چې دی نو هغوی دا خواږه راوړي وو نور هم څه صدقه کړې وه دغه مېلمنو نو دغه کسانو دې نه علاوه نورو ما ډېرو کسانو صدقه کړې وه موږ ماښام دغه ملګري راټول شوي وو په هغې کې محمد رحمان ماما دی دوی هم راغلي دي دغه خانزلي ماما وو هغوی خپل دغه کړې وه او شهزاد زوراب ورور هغوی جمیل بابر و زموږ سره او فاطمه احمد شو دوی دغې دپاره خپله صدقه رالیږلي وو هغه موږ په دې مېلمنو باندې خوړلې ده الله دې قبول او منظور کړي او دا د کمال ماما د جمیل بابر ماما دی کمال ماما او دوی سره بل ملګری کمال ماما له طرف نه 1000 روپۍ نقد دی تحفه مولانا صاحب ته دې طرف نه ده بس دغه و تر دې دمه مولانا صاحب تاسو دعا وکړئ د دې ملګرو لپاره دعا وکړئ دا چا جدا کړي آمین پریشانی دی الله دې ختم کړي الله دې تاسو دنیا او آخرت دې اتفاق خیر دی الله موږ په امان کې وساتي امين او الله زموږ ټول نیک عمل صالح پیغمبر علیه السلام سنت طریقې دی الله زموږ امين امين ټول محفوظ امين صلی الله علیه وسلم ټول مبارک شي مبارک